حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي يحرم ابن ادم يشب منه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد ہے چې انسان بوډا شي خودوا شینه پښزون وي یو الحرص على المال یو د روپې دولت حریص وي ډیرول شوقي وي بل الحرص على العمر بل د عمر حریص وي په عمر پر په په د وشینا سړی نه ډکی شي بوډا شي زیره سپینه شي ساری سپین شي خو د دوه شینا پشه زون وي دا حرص پیدا کیږي د کنجوسی وجنه د بخل وجنه چې کوم سړی د الله په یار شه خپل حلول روپې چې کومه ګټلې دي صحیح خرج کوي نه هغه سړی به لازمي حریص جوړ شي او هغه د حرص سره د حرص علی المال د روپې د حرص د عمر حرص سره هغه سړی کابر ته لور شي کابر د خور نه دغه سړی ګډه ډاکه شي خو په دنیا شه دغه سړی پرې په عمر دغه سړی ګډه نه ډاکه شي ځکه د حرص علاج دای د الله په یار شه سامي خرج کې الله په یار شه خرج مطلب دای چې تاسو په رشتہ دار شه تاسو په خپل پردي شه تاسو په مرګري شه څوک داسې ضرورتمن وي چې تو ته باندې چې دغه سړی فلحال د روپې ضرورتمند دی دا سړی د مدد ضرورتمند دی او چې کوم عالمون وي دا کوم نیک خلک په یغه خرج کول ضروری دي په یغه شکم سره خرج کوي خاص کر په خپل په کلیول په غاشه الله تعالی د یغه زړه نه حرص وبسي او دغه داسې غټ غټ بیماری دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ها دغه شینه نه پناه غوښتي دو چې مود بخل نه کنجوسی نه باسکا مود حرص نه باسکا حرص مود عمر د حرص نه باسکا مود روپې جمع کول د حرص نه باسکا هارون رشید یو غټ برشاد شوی دی یغه خپل یو داسې سړی په ډیوټي ورته نیولای وو تنخواه ورته لګولې وه چې ته متپرس درو را دغه چې هارون رشید وارث مړی شي اخرت شو الله تعالی د تونه د هر څه په براشه سوال کوي پښتنو درخه کوي لیکن چې کله د هارون رشید جیرا سپینش با ساری سپین شو به یک سړی ته ول چې تمن کوس چوټیش با توزه په بل کور ولګاو هارون رشید ورته وویل چې وس د مجره چې سپینش با وستمه د سار سپین شول وس دغه مت ار وخت یی چې ته وس قبر ته ورنږدې